نه کړه چې د غیبت څه سزا ده. نو بس ډېر مختصر بیان کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الغیبة اشد من الزنا، چې د غیبت ګناه د زنا نه هم ډېره سخته ده. نو بس غیبت انتهایی سخته ګناه ده. د غیبت نه ځان ساتل پکار دي. غیبت مثال الله تبارک وتعالی په قران عظیم شان کې بیانوي لکه د خپل مړ رور غوښه خوري، دومره سخته خبره. نو بس کوشش کول پکار دي چې د غیبت نه ډیر ځان وساتي. د بل یو مرګري پښتنه کړي دا چې د قبله په طرف پخې کول دې څه حکم دی. د قبله په طرف پخې کول د انتهایی بے ادبی ده. د قبله په طرف باندې بالکل پخې نه غځول پکار. او که یو سړی مثال کے طور پر قبله طرف ته پخې غځولې وي او د پته نه و چې د طرف ته قبله ده، نو خیر خبره نشته. ځکه چې دا خو صح و شو، د غلطي وشوله، نو په غلطي باندې گرفت نشته دی. خو که ته پته و چې د طرف ته بیت الله شریف ته، د پته و چې د طرف ته قبله ده او بیا یې پخې غځولې وي چې مړه ما خبره خو نه پروا نه کوي، بدل دغه څه کاګونه، نو دا بے ادبی ده او په دې باندې سخت وعید دی. لہذا د بیت الله شریف ته په تشو متیازو کې مخ کول یا شا کول یا د بیت الله شریف ته پخې غځول دا بے ادبی ده، دې نه اجتناب کول پکار. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين طيبين طاهرين. یا الله تبارک وتعالى کوم خبره وکړلې واوریدلې او ټول باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. څنګه څنګه مې به شي یا الله پاغه باندې راته په بخنه وکي. یا الله تبارک وتعالى موږ ته موږ صغیر کبیر ګناهونه معاف فرمای. یا الله تبارک وتعالى په حاضر مجلس کې چا د ژوند کې څه قسم شری هوایي دې د خپل خزانونه پورا کړي. اته در نه علاوه بل چا محتاج ما کې. یا الله تبارک وتعالى څومره بیماران دي په حاضر مجلس کې د کورونو کې هسپتالونو کې وي، ټول ته صحت کامله عاجله د فرد نیک عمل ور نصیب کې. یا الله تبارک وتعالى چې بچی نشته نیک عمل صالح اولاد ور نصیب کې. یا الله تبارک وتعالى چې بچی شته ته ته نیک عمل صالح استر کې، عالمان حافظان ته نوبه سره کې د کور او د ملک د کلی پر هدایت او سریا وګرځوي. یا الله تبارک وتعالى چې روزګار مسلې وي، یا الله د حلال روزګار ور نصیب کې. اچاشته یا الله ته په برکات واچوي، د حرام مال له ټولو اجتناب وکي. د یو مرګري بار بار ماته میسجونه راته کړي وو چې را رشته مساله مې ده، یو ځای کې رشته غوښته، ټولو ته دعا وکړو چې الله تبارک وتعالى وته دغه رشته په خپل ځای کې ور نصیب کړي. یا الله تبارک وتعالى څومره ځوانان بغیر د ودونو نه ګرځي، یا الله تبارک وتعالى ته په خپل ځای کې د نکاح تنظیم فرمای. یا الله ګناهونه موږ ټول ځوانان نارینه زنانه ټول حفاظت فرمای. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.